فقه او اصول فقه ولل التوحید و صفات دا علم کلام علم کلام کې خو عام عقیده بیانې او توحید صفات مثلا دا مشهور ده دیر وجنا نام وجه کې علم التوحید و صفات تسمیه الفن باسم اشهر المباحث او دې تعریف کوي عام تعریف کوي علم کلام ومعرفة العقائد عن أدلة التفصيلية بالكلام دو مسمى قاعدة علماء تصدیق په اعتقادات او په دیني عقیدو دیني عقیده عام دي که عقل کافی فی الاثبات لکه مسله د وجود سبحانی د سبحانه و تعالی وجود یا مسله د توحید د واجب تعالی سبحانه یا بعضی صفات لکه واجب تعالی مرسل الرسل یا واجب تعالی متکلم بالکلام ده دې کې عقل کافی فی الاثبات ده که نقل نه هم انسان په خپل عقل دا معلومه وایي چې واجب تعالی موجود ذات ته سبحانه و تعالی واجب تعالی سبحانه یو ذات ده توحیدم په عقل برهان سره معلومه ده واجب تعالی متکلم بالکلام ده واجب تعالی سبحانه مرسل الرسل ده دا عقلانم ثابت ده کدا دینی عقیدی چې عقل کافی په اثبات دي هغه دینی عقیدی چې عقل کافی په اثبات نه بلکې نقل ثابت ده عقل ورسته به معلومه لکه مسله د جنت جهنم دی عذاب قبر یا راحت القبر دا په نقل ثابت دي عقل نقل نه بعد معلومه خدا مطلق عقیده د دین عقیده که عقل کافی فی اثبات یا کني خو دې ټول معرفت او دې باندې تصدیق حاصلول دې ته علم کلام وایي و معرفت ادو مسما کړی دي معرفي دغه مسلې چې فائدہ کوي معرفت العقائد تصدیق په دیني عقیدو که دیني عقیده داسي چې عقل کافی په ثابتولو کې عقل نه کافی په ثابتولو کې بلکې نقل ته ضرورت دي بالکلام رستوي ومن چې دا وایي ان ادله تفصیلیه دا دیني عقیده چې دلیل تفصیلی سره ثابت ده ما ویلو مخکې پرون چې دلیل دوه قسمه ده یو دلیل جزئی ده او دلیل تفصیلی وایي چې یو مسله ثابت ده لکه اقیم الصلاه صرف صلات فرضیت ثابت ایو دلیل اجمالی ده چې دلیل کلی ده چې خاص جزئی نه ثابت ده بلکې دا د تفصیلی دلیل سندي هغه تفصیلی دلیل چې ته خاص مسله ورته ثابته کې هغه سند به اجمالی دلیل پیښه اجمالی دلیل چې کلی دلیل ټول جزئیات ته نسبت برابرۍ اپ خپل یو خاص جزئیه نه ثابت دي لکه الامر للوجوب نو الامر للوجوب یو کلی دلیل ده دا یو خاص مسله نه ثابت دي او تفصیلی دلیل چې ته وایې به دا سند پیښه چې الامر للوجوب کبرات ده کدا څه وایي چې حکیم صلات په فقه دي دا مامور بي دا هر مامور بي فرضي نو صلات فرض ده مامور بي دا چې خدای پاک فرمایي حکیم صلات صغرا په فقه چې خپل پرته ده او کبرا چې هر مامور بي واجب ولې ځکه الامر للوجوب ځکه امر وجوب پاره ده چې دا دلیل اجمالی ده دلته هم داسې ده دا وایي چې دیني عقیده به دلیل تفصیلی سره ثابت ده خاص دلیل تفصیلی چې خاص عقیده ثابت ده دا دلیل تفصیلی او دې دلیل تفصیلی پر به اجمالی دلایل وایي چې دا دلیل تفصیلی پر هغه دلیل اجمالی سندي او هغه اجمالی دلیل چیرته دی یو غدي اصول فقه والو فقه هغه ګوشي و فقه دلیل تفصیلی لکه اقیم الصلاه فرض ده دلیل اجمالی ادات الامر للوجوب او خلاصو ودلته عقیدو ول دلیل تفصیلی چې ته خاصه کیده ثابته په دلیل تفصیلی یا دلیل تفصیلی سره خاصه کیده ثابته دي د سند بیان دلیل اجمالی هغه دلیل اجمالی څوک ده او مباحث ته امور عامه دي امور عامه کتاب شرع مواقف الفن الثاني في الامور العامه امور عامه چې کوم اصول دي
هذه دلیل اجمالی قواعد دي آیا هغه سند دي لکه مباحث الوجوب مباحث الامکان مباحث العلت مباحث المعلول مباحث الوجود والعدم مباحث الوحدة والكثرة دا مباحث دي مباحث وجوب دي واجب الوجود مباحث امکان دي امکان الوجود مباحث علت دي اذا شاء علت محتاج ده دا مباحث معلول دي مباحث جوهر العرض دا مباحث دي چې مرامه ذکر کړي دا د ادله او تفصیل او اصول تفصیلی دلیل د علم کلام دا به دې ته منسوبي ځکه تفصیلی دلیل د علم کلام چې توای نو سند به خامخا واجب الوجود بیان ممکن الوجود به بیان جنت سند به توای واجب الوجود سند ده چې حقیقت واجبی ستا آی سند ده او سند امکان ده چې دا جنت ممکنات نه ده هر ممکن باندې واجب تعالی قادر ده او واجب تعالی داسې ذات ده دلته کذب مذب نشته دلته وهمونه نشته نه فایشات ده واجب تعالی داسې ذات ده چې الته کذب محال وهم محال جنت خو ممکنات نه ده ممکن شي باره کې چې واجب الوجود و خبره مستو کی مخابه کوي ځکه کذب محال ده خدای پاک اشیا ممکن ده داسې نه چې محال ده چې پیدا کېدای نه شي چې خدای پاک مست ضرورت غوړي ده او وسیت هغه مخاطره دی وجنه دلیل د ادله تفصیلیه به علم کلام چې خپلې عقیده پاره اسند به مباحث عمره موي آیا ادله اجمالیه ذکر معرفت العقائد معرفت عقائد دینی عقیدو کعامی کعقل کافی فی الاثباتی عقل کافی فی الاثبات نه دا تفصیل خیالی چې به راځي یو پانه دوه بات چې کله عقل کافی فی الاثبات کله نه ان ادله تفصیلیه دا متعلق ته معرفت سره دا تصدیق تی عقیدو دینی دا چانه حاصلی ان ادله تفصیلیه دلایل تفصیلیه او د دې عقیدونه دا معرفت حاصلی دا ادله او تفصیلیه او د دې عقیدونه چې دا دلایل تفصیلیه په سند کې محتاج دي مباحث دي امور عامه وتا چې باس الوجود والامکان باس العلت والمعلول باس الجوهر والعرض بالکلام دغه معرفت ته عقیده ته وایي علم کلام خلاص اوس پرونه هغه تقریر په دې کې پروت ده په معرفت العقائد کې څنګه پروت ده چې لکه دا معرفت العقائد دا وایي چې فدا په چا تکته دا په مخکې معرفت تکته کله ما یفید واسطه کدا معرفت العقائد مخکې معرفت الاحکام کو فقہی چې ویلو وسمو ما یفید معرفت الاحکام دا معرفت په یو معرفت ته یو احتمال ده دوم دا چې دا معرفت په ما یفید باندې ته کدا معرفت العقائد په مخکې معرفت باندې ته نو موصوف فرق کی مناسبت تا ځکه هغه معرفت ته تصدیق دا معرفت ته تصدیق بل موصوف له قریب ده ځکه ما یفید خلل لري لکنه معرفت الاحکام پسې نږدې موصوف له قریبم ده مناسبت ته موصوف له کې مگر دا خبره ده چې یره د ماوره ده ازوړي تر ځای واپس ځکه عبارت دا څه ولګیږي چې دا معرفت العقائد په معرفت الاحکام واسطه کې نو دا څه عبارت وسمو ما يفيد معرفت العقائد دا موصوف موصوف له په ځای ولګي وسمو دوم سماقید ما يفيد معرفت العقائد ان ادله التفصيليه بالكلام دوم سماقید هغه شی چې فائدہ کوي معرفت عقائد التصديق په عقائد دینیو دا دلو تفصیلیونه په دا تصدیق حاصلي بالکلام په کلام سره حضور اعتراض واپس اعتراض سره کوي چې کوم څه فائدہ کوي معرفت العقائد تصدیق ته کیدو دا مایفید څه شای دا مایفید په خپل تصدیق ته کما یفید مسلې دي کله مایفید په خپل تصدیق اوس پیدا منځه چې دو مسما کړی دی هغه تصدیقات کې فائدہ کی معرفت العقائد تصدیقات لره په دینی عقیدو دا دلیل تفصیلی نه دا کلام دا خو تصدیق مفید لی تصدیق تصدیق فائدہ کا تصدیق لره افاده د شر نفسیر علاوه طالبات
بل دا چې تا خو وسمو ما يفيد مسمى کړه ما يفيد هغه تصدیقات څه فائدہ کوي معرفت العقائد تصدیقات دې کې دولره دې ته علم کلام وایي نو تا خو تصدیقات ته علم کلام ویل حالانکه علم کلام فن دا فن مدون تصدیق شده فن دا اطلاق ته فن مدون په مسائل ده ولې په مسائل ده اس تدوین العلم بعد تدوین المعلوم کتاب معلومات نه جوړه ځکه معلومات ډېری مسلې ډېر چې جمع کې کتاب ورته جوړ علم خو په ذهن کې بسيط فائدہ هر کتاب نه جوړېږي نو تا فن کې دا مسلو ته تصدیقات ته ویل نو تصدیقات باندې خو د فن مدون اطلاق کوم نه کړای کوم اطلاق ته تدوین او تصدیق چې کوي نو آپ تصدیقات نه کوي بلکې په مسلو یې کوي اته ما یې د تصدیقات چې دي هغه ته علم کلام وایي دا سوال دلته جواب وکړو چې دا احتمال هم ټیک ده چې هغه معرفت په دغه معرفت ته دا تصدیق ده نو دا معنی ده یو اما یې د مراد تصدیقات او چې دا معنی ده چې دوی مسمى کړي تصدیقات چې فائدہ کوي معرفت العقائد تصدیقات ولر په دین عقیدو د دلیل تفصیل نه د کلام وایي او سوالونه ته وکړي افاده د شرع نفسي ده نه د افاده د شرع نفسي دا تصدیقات کلی دي ما یفید وایي کلی تصدیقات د فن په کلی مسائل باندې کوم تصدیق ته حاصل کړي امر فتل قاعدم تصدیق ده خدا معرفت دا تصدیق جزئی ده اشک نسبت تصدیق کلی فائدہ کوي تصدیق جزئی لکه تا په الفاعل مرفوع باندې تصدیق کلی ده دا فاعل مرفوع کلی قضیه ده چې په دې تصدیق له په دې دراله کنه چې زید په ذره باندې د کوم مرفوع نو جزئی تصدیق فرض تصدیق کلی ده یوا یا دا معنا چې دا ما یفید کوم تصدیقات دي دا تصدیقات معتدبه دي معتدبه دي ته وایي چې د فن غرض سره حاصل ادغه تصدیقات د معرفت العقائد او تصدیقات چې دا ونه مستفاد دي دا تصدیقات غیر معتدبه دي نو تصدیقات معتدبه دا تصدیقات غیر معتدبه چې غیر معتدبه خو به تا معتدبه نه اربعه کنه چې فن ځکه په فن متعلقات باندې تا تصدیق خپل حاصل نو دا معنا چې دوی مسمى کړي معرفت الاحکام تصدیقات معتدبه چې فائدہ کی تصدیق غیر معتدبه الگ د دینی عقیدو د دلیل تفصیل نه فل کلام څخه عقیدو کې بعض معتدبه کی دي با ادنا اعلی خوې هر شي کې خلاف اکته دا خو فن خلاف ده ځکه فن اطلاق په مسلو کې دي ته په تصدیقات ته وایي تدوین خو معلومات نه کیږي هغه کې کثرت مسلونه جواب دی نه کنه تصدیقات باندې تدوین اطلاق کیږي کوم ملکه تدوین اطلاق کوي په تصدیق کې په مسلو اگر کا مسلو باندې تدوین اطلاق قریب ده چې کا کې کثرت ده تصدیقات هغه په سبب دي مسائل باندې هغه ته مدون وای چې مسلې مدونه سی ویل کې کتاب او تصدیقات تدوین په کې را لکنه په سبب دي مسائل ملکه باندې تدوین اطلاق کوي ځکه ملکه به فن حاصل دي نو هغه تدوین او په اعتبار مسائل مدارنه اکدا معرفت العقائد کو ما یفید باندې آتے دي موږ خو سوال پوره کړی نو منځ مې جواب دا په یو شک جواب څه سوال څه په یو شک جواب څه اکه ما یفید مسائل متریز ویلي متریز راځي یو کنه ما یفید بیا تصدیقات وای بیا خو دا وای سوال چې وسه صفات تصدیق لري تصدیق ده اته د فن اطلاق په تصدیقات وکړه دا کوم نه خلاف خبر دی دا سوال جواب مو په دغه شک اکه ما یفید مسائل وای پیدا منځله چې دوی مسمى کړي ما یفید مسائل چې فائدہ کی معرفت العقائد تصدیقات ولر په دین عقیدو نه کټیک ته مسلو ته خو کلام وایي دا خو بدنه ده حکومت اطلاق نه مخالف خبره نه ده خو مسله خو تصدیق نه فائدہ کوي تصدیق مسله فائدہ کوي ځکه علم سره معلومات دي معلوم سره علم نه دي جواب دا چې ما یفید نه مراد مسائل ماخو حکومت مسلو ته فن وایي نو مسلو ته مفهوم ولا هم موږ مسمکې ما فيها مسائل چې فائدہ کی معرفت العقائد تصدیقات له په دین عقیدو د کلام وای د مسائل ته کوم سره موافقت رااله کوم فن ته وای مسائل ته فن وای ما ویلا او کته وای چې مسائل نه فائدہ کی تصدیق نه مو جواب کړو چې مسائل مراد مسائل مدلل دي
یعنی نفس مسله په معلومیت کې تصدیق ته محتاج ده او تصدیقات چې دا محتاج مسائل مدلل ته د وجود کې چې په مسله دلیل وایي او تصدیق مستفاد دی وجودن صحیح جواب هغه کې سوال په دوه شکه په دوه شکه جواب وو یا د معرفت العقائد اته په معرفي باندې فلا اشکال ولا جواب دا اشکال جواب نه واري دي هغه زاړه نه واري دي خو بس په معرفي باندې معرفت العقائد اته څه دا څه معنی ده دو مسمى کړی دي معرفت العقائد چې د بل څه سمول دو مسمى کړی د معرفت العقائد تصدیق دي دینی عقیدو د دلیل تفسیر نه بل کلام فلا اشکال ولا جواب سوال جواب نشته مگر دا سوال بیا څه چې تصدیقات ته د فن ویلا کلام دی وتیره تصدیقات ته معرفت العقائد ته تصدیقات ته فن نه وای فن اطلاق په مسائل کې بیا غزور جواب څنګه نه هم مسلو ته فن وای کړه تصدیقات ته وای مجازن دوم نه ومعرفة العقائد أن أدلة التفسير بالكلام لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا وذا تسمية بين وجوه شديت كلام ولا وايوت في دنيا کې دې ځکه تصدیقات یا مسئله دا ته علم کلام وای د علم کلام ولې ورته وای نو ولا وجه تسمية بين چې علم کلام څه ورته وای چې دا تسمية الفن باسم العنوان یعنی دې فن مسئله څه دي دغه عنوان دا الکلام فی کذا و کذا د متقدمینو کتابونه دا متقدمینو کوم کتابونه دي هغه کې دا عنوان د مسلو الکلام فی کذا و کذا یعنی کلام په دغه مسله کې دی الکلام فی کذا و کذا د چون کې د مسلو عنوان کلامو نو د ټول فن ته علم کلام ویل تسمیه الفن باسم العنوان د عنوان نام په فن څه لکه کتاب الاشارات د ابو علی سینا کتاب الاشارات ته کتاب الاشارات وای ولې وته وای ابو علی سینا کتاب الاشارات ځکه دا مسلو عنوان اشاره لګي یا تنبیه لګي چې ګرانه مسله دی وای اشاره ته چې اسانه مسله دی وای تنبیه دلته کتاب ته اشارات وای تسمیه الكتاب باسم العنوان ځکه عنوان اشاره ده مسلو چې دلته ټول فن تک مش کلام وای تسمیه الفن باسم العنوان چې کلام لأن عنوان مباحثي ځکه عنوان معنا اظهار د دعوی عنوان هغه عبارت د دعوه ظاهري عنوان د مباحث او د علم کلام مباحث من مسائل کان قولو هغه دا قول د متقدمینو چې الکلام فی کذا و کذا کلام په دغه مسلې دي ولأن مسألة الكلام كانت اشهر مباحثي واكثرها نزاعا وجدالا بلا مسألة بلا وجه تسويه ده چې علم کلام په علم کلام ولې وایي وځکه دا کلام مسله پکې اشهر المباحث وا عقیده خو ډېرې دي یو د کلام عقیده ده القرآن کلام الله تعالی غیر مخلوقین قرآن د خدای کلام ده د خدای کلام دی الله صفات ده د خدای ذات قدیم ده د خدای صفات قدیم ده مخلوق نه ده ایو تلفظ ده په قرآن چې ته خلی چې وای نو خلی باندې چې وای نو هغه قرات ته قرآن حدیث ده وقوع علی اللسان حدیث ده چې قرات تراجه ده چې تا تلفظ ده ځکه چې تلفظ نه کې به شوري کې دا حدوث څه دا یو ټکای وای به بل ټکای وای به بل ټکای وای به ختمي نو ویله ختمېدل په دې ته حدوث وای نو قرات ته قرآن حدیث ده یعنی تلفظ بالقرآن نفس قرآن ذات اللفظ دا قدیم ده ادا رائے د صاحب مواقف ته شرع مواقف ته او دا رائے د امام احمد صاحب او جيد جدا ادا ډیر جيد رائے ده ادي باندې جمع کیږي اقوال د اهل سنت والجماعت چې ذات اللفظ قدیم ده دا کلام نفسي ده کنه دا ذات اللفظ نفس معنا ذات ایو وقوع علی اللسان چې دې په خلی وای نو یقینا حدوث ته دا حدوث سیرات راځي اته تلفظ ته حدوث راځي چلی نو دا وایي چې دا کلام عقیده څه وه دا خو یوه عقیده وه دا مشهوره وه ډېره مشهوره مسله وه نزاع ډېره وه پکې دور معتزله دا عقیده وه چې قرآن مخلوق ته نعوذ بالله قرآن مخلوق ده قرآن ته مخلوق ویله
اهل سنت والجماعت دا عقیده او امام بخاری وغیرہ ټول اهل سنت چې نه قرآن پاک قدیم ده او په دې باندې ډېر سخت جنگونه سړي دي ادا ائمه او ډېر تکلیفونه وکړي امام احمد صاحب ته او دارنګ امام بخاری دعا کړې د خدای پاک نه چې خدای پاک ما وفات کې ادا کی سوا امام بخاری ته خلق جمع دي امام زهري ډېر لوی خلق جمع دي امام بخاری ور روان ده بیا ته مجلسونه دا د علم مجلس وکړ نو دا څه خو نه دي موږ فضل اوقات تیرو چې دا مړی دي دا چای دي دا بسکوټ دي دا غپونه په کټو ناشته دي خلک ځکه تر دې نه څوک تقریر واوري تقریر نه مګرونه څوک نه دی ګرځي سره په یو ګرځي په بل ګرځي نو البته خدا څه نه و چې اسه ګرځیدار راغلو او دا علم حدیث چاکوا مخلوق جمع ده ټول سره کلمونه او سیاي ور سره امام بخاری حدیث وایي ټول لیکي په پښپړو ملو باندې د کاغذ आवाज دي چې دومره مخلوق چې جمع لکونه ټول کاغذ باندې لیک کوي حدیث لیکي اعلانونه کوي دلته اعلان کوي دلته ځکه امام بخاری حدیث وایي بیا دلته اعلان کوي آی وایي اول ځکه ټول مخلوق کلمونه چکي دنه आवाज ولې دي پښپړو ملو باندې بدا आवाज دي کلمونه امام بخاری چې هلته ور روان ده اوس پورې دوا خلق جمع دي هغه خلق جمع دي چې قرآن پاک ته مخلوق وایي چې معتزله او ملګری هغه خلق جمع دي قرآن پاک ته غیر مخلوق وایي سخت خطر ده او دې مسلې چې امام بخاری د گرفتار او دا سوالونه جوابونه خو روزانه کېده مجلسونه چې امام مخته خلا ورلای چې حضرت خپل ته روانه خو کته ورله سخت جنگ به وځي ډېر مړي به وي که مخه ته نه پته کوي چې قرآن مخلوق ته غیر مخلوق ده ورته جواب کوي چې ته جواب کوي ومړي خامخا کوي دوه ډلې جمع دي دعا وکړه چې خدای پاک ما وفات کړي ځکه زندگی دا مشکله ده نه صدا زندگی کړو نو الله پاک دعا قبول کړه وفات کړه ولې ونه روانه دي بس وفات خرطنګ مقام باندې دلی بخارات نو دا مسله څه ده چې کلام والا دا سخته مسله وا مشهوره ډیره وا معتزله او قرآن ته مخلوق کلا اهل سنت غیر مخلوق کلا امام بخاری دا عقیده وا چې قرآن پاک غیر مخلوق تا د امام بخاری دا وایي لفظي بالقرآن مخلوق اما الفاظ چې د تلفظ په کوم دا مخلوق ده قرآن قدیم ده ذات اللفظ واللفظي بالقرآن مخلوق اما تلفظ په دی باندې مخلوق ده چې ما تلفظ کومه قرات تراجه ده چې زه په خله وایي نو په خله خو قرات تراجه ده لفظ ته نه تراجه قرات معنا ادا د الفاظ نو دا ما ادا چې دا حدیث دا خدا دې دا یو ټکی وایي به ختمي وي بل وایي دا فن ته ویل علم کلام تسمیه الفن باسم اشهر المباحث دا کلام په کې مشهور بحث دی څنګه دې ته ټول علم کلام دی تسمیه الفن باسم اشهر المباحث درې موجه تسمیه دا علم دا کلام مسله څه و دا اکثر نظام دې کې سخت جګړې په یو دور کې لکه ما ویل دی وجه تسمیه الفن باسم الجزء النزاعي اگر نزاعي جزء کلام هو ټول فن ته کلام ویل تسمیه د فن لا په اسم د جزء نزاعي جزء جدالي چې کوم کې جګړې لري دا ور ولنه مسله الكلام مسله د کلام د صفت کلام کاند اشهر مباحث دا مشهور په مباحث د علم کلام کې اکثر په مباحث د علم کلام کې نظام په اعتبار د جګړې سره او جدالن جګړه یو شاله نزاع جګړې ته وایي جدال جګړې ته او جدال هغه جګړې ته وایي چې بلا دلیل جدالونه وکنه معتزله او جدال وو ثلاثه دلیل خو نه و چې هغه کوي دلایل ورسره وو پنځه احتمالات حتى ان بعض المتغلبه قتل كثير من العلل لعدم قول بخلق القرآن بعض متغلبین هغه چاته وایي چې په زور جبر سره حکومت قائم کړي غالب جان ګرځولای بعض متغلبین معتزله قتل کړیو كثير من العلل غیر اهل السنه والجماعت لعدم قول بخلق القرآن ځکه دوی قول نه کولای په دې چې قرآن مخلوق ده غیر مخلوق ولیانو یورس